بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. دا منافقانو دا ذکر اغا اولنی حصہ چی اللہ سر دوکا کئی او پیغمبرانو سر دوکا کئی مومنانو سر دوکا کئی و حقیقت کی دوکا دا خپل ځان سر کئی وما یشعرون پدی کی شعور نشتا. شعور علم حسی توئی مشاعر دے حواس خمسہ و ظاہریہ توئی. شعور تزکا شعور وئی چی دا پدے مظاہر باندے پدے حواس خمسہ باندے حاصلیگی. دا شعور پدے حیواناتو کیومی دا غمرا پویا چی پدے مظاہر باندے او پدے حواس خمسہ ظاہریہ باندے حاصلیگی نو اغیت شعور وئی. نو اغا پدے سارو کیومی چا سر دا مشاعرینو دا حواس دا علم ورسرائی. نو وما یشعرون دی که دمرا پویم نشتا جو سمرا پا زناورو کی پکاری. زناورم د خپل فیدی شی خوری او د خپل نقصان شی نخوری. آغا تا چی آغا شی ورکی چی آغا د خوراک نده نو آغا نخوری. دا گڑی او دا بیزی تاسو بازی بوٹی دی تاسی و تا بوئی کی نو نیخوری خلا ولادو وروڑی نو چی پوئی کی جدا دا فیدی دے نو آغا خوری چی پوئی کی دا فیدی نده نو آغا نخوری. دا دو ورځو بچی د بیزی خو ته په اوچت میز باندې یا په شیشي باندې کېنه نو اته ښکته نه راټوپ کوي پوهېږي هسې به دې خوا ګرځي راګرځي خو پوهېږي چې اوس خوږېږم نو نه راځي. لیکن په دې کې دومره هم شعور نشته دی چې د خپلې فایدې کار یې کړی وی نو رښتیا به یې ویلی الله له به یې دوکه نه ورکولی پیغمبر له به یې دوکه نه ورکولی مؤمنانو له به یې دوکه نه ورکولی. نو دا د ځناورو نه هم لاندې دي. اولئک کالانعام بل هم اضل وتذکروا. اوس د مومنانو سره د دی د رویې ذکر کوي چې مومنانو سره د دی رویه څه ده د مصلحینو سره رویه څه ده. کم خلق چې د دی ښېګړه لټوي د دی خیر لټوي دی ته سمه لار ښیي د هغه سره څه رویه ده. نو د دی د هر چا سره رویه منفي منفي ده. لکه مثلا واذا قیل لهم چې کله دی ته وویلی شي هر څوک چې ورته ووایي لا تفسدوا في الارض فساد مکوی پس مکه کی قالو دی وی انما نحن مصلحون بشک منگا خروغ راوستن کیو اصلاح کون کیو. الا خبر شے انهم هم المفسدون هم دی فسادیان دی ولكن لا يشعرون لیکن دی نپویگی. فساد ستوی الخروج عن الاعتدال کم توازن چی دی یو کار دا پارا ضروری دی نو اغا توازن نشے اوزی نو فساد تی بوشی. او ارسوک چی ورطا ہوئی چی فساد مکوئی و اذا قیل قائل ارسوک چی دے پیغمبر ورطا ہوئی مومن ورطا ہوئی عالم ورطا ہوئی سوک داعی الاللہ ورطا ہوئی چی لا تفسدو گورے دلتا بیا خبر دا نهی نرالا لا تفسدو فی الارض یعنی د نیکه قبل اول خرستنی خبره ده خو مخکې خو د فساد نه او د غلطۍ نه او د ګناه نه ځان ساتل دي. یا به الفاظ دیگر د ایمان خبره خو رستو ده خو مخکې خو د ایمان د پاره د لوښې پاکول دي چې ایمان ته په کوم لوښي کې چې هغه لوښی ګندی نو مخکې به لوښی پاکې که مخکې به پکې ایمان ورچې دماغ به مخکې صفا کې. نو دو خبره د دې سره مطالبه ده. یو ته دا خبره ده چې فساد مکوي او بل ته دا خبره ده چې آمنو. نو دا آمنون لا تفسدو مخکې وي ځکه چې د اثبات نه نهي مخکې ده د امر نه نهي مخکې ده. د تحلا بالفضائل نه تخلا عن الرذائل مخکې ده. نکریز لګول په لاس باندې او سترګې تورول د لاسو د انځلو د مخ د انځلو نه رستو دي
مخکې به مخ وینځې نو بیا به هله سترګې تورې یا یخته به غوړې یا به پې خوشبویي او یا نکریزې به په لاس پورې کې که نه مخکې به نکریزې وکړې نو بیا به د هغې نه پس لاس وینځې مخکې به سترګې تورې کې نو بیا به وروستو لامبې نه مخ به مخکې وینځې او بیا به وروستو میک اپ کې نو دا خو عامه خبره ده په دې کې څه دي خو نن خدای د دې نه هم نه دی خبره وایي نه جي منفي خبره مه کوه نو لا تفسدو خو منفي خبره هغه یې مخکې کړه فساد اوس د فساد مطلب څه دی دلته فی الارض او لا تفسدو فی الارض داسې نه لا تفسدو فی المدینة لا تفسدو فی مکه لا تفسدو فی الحجاز لا تفسدو فی پاکستان نه نه فی الارض په امریکا کې به هم فساد نه کوې په انډیا کې به هم نه کوې او په روس کې به هم نه کوې او په چین کې به هم نه کوې دا ځمکه ټوله د الله پاک ده الارض ځمکه ده پیغمبر په دې ټوله ځمکه باندې د اصلاح د نظام دپاره راغلی دی او جدوجهد کوي یو خاص ځمکه او دویمه ځمکه مراد نه ده خو الارض په ځمکه نو چې کوم ځای ځمکه ده دلته به فساد نه کوي دا ټوله د الله تعالی داسې نه چې دا تقسیم دی پکې لکه دغه ستا او دا زما دغه د کفر او دا د اسلام دا ځمکه مونږ په دې معنا باندې تقسیم نه ورکړو دا تقسیم مونږ نه منو چې په ځینو ځایونو باندې به د هندو حکومت چلیږي او په ځینو به د یهودي کېږي او په ځینو به دا تقسیم د سره منو نه وقتي طور باندې خو سړی ډېرې خبرې مني خو مستقل یې نه مني وقتي طور باندې سړی منلی شي وقتي طور باندې خو نبي علیه السلام صلح حدیبیه کړې وکړه خو دا چې مستقله ني نه نه مستقلا دا اختیار دا چاله نشم ورکولی زما اختیار نه دی نو زه څنګه دا ځمکې تا ولا زما دي څه چې زه یې تاله درکړم ته ما ته ما سره لیکل وکړه چې هلکه په هندوستان زه په پاکستان کې ګوتې نه وم ته په انډیا کې ګوتې نه وې ما داسې مستقله وعده نشم کولی او وقتي ته ورکړه د شپږ اتو کالو دپاره وی نو وبکو لیکل خو داسې تا ته نشم ویلی چې د انډیا ځمکه ما ټوله هندوانو له حواله کړه دا د الله تعالی یې ولې نه ورکوي نو زه یې ولې څنګه ورکړم دا زما خو نه ده نو زه یې تاله څنګه درکړم نو زما ده نه دا خو د رب ځمکه ده او رب یې چاله نه ورکوي الله تعالی یې چاله اختیار نه ورکوي هغه وایي دې کې به زما خدایي چلیږي نو که الله تعالی پکې د بل خدای خدایي منلې وی نو ما به هم منلې وی قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین بیا پکې زموږ څه کار چې الله تعالی ویلې زه یې ول ورکوم نو زما څه کار زما خو نه وه خدا خو د الله تعالی ده الله تعالی وایي زه یې ول ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده ځمکه د الله تعالی ده خاوره نه ستا ده او نه زما ده د پنجاب خاوره د پنجابیانو نه ده او د صوبه سرحد ده یوازې د پښتنو نه ده او د افغانستان هغه د افغانیانو نه ده او د برطانیې هغه د انګریزانو نه ده دا ټوله د الله تعالی ده ځمکه د الله پاک او یورثها من یشاء من عباده نو لا تفسدوا فی الارض په ځمکه کې به فساد نه کوي په هېڅ ځای کې به فساد نه شرک فساد دی نو شرک په هندوستان کې هم حرام دی او په دلی کې هم حرام دی او په لندن کې هم حرام دی او په واشنگټن ډي سي کې هم حرام دی شرک حرام دی هر ځای داسې نه چې په مکه کې شرک حرام دی او په دلی کې خیر دی د الله رب العالمین نه بغاوت د پیغمبرانو نه بغاوت د قرآن نه بغاوت دا هر ځای حرام دی دا چې ته په کوم ځای کې کوې نو دا حرام کار که حکمرانی کوي هم حرام دی او که مقتدره قوتونه کوي هم حرام دی او که غریبانان او ملنګانې کوي هم حرام دی د فساد فی الارض دا حرمت چې دی دا په یو ځای پورې نه دی ها د بعضې ځایونو کې به فساد لغونې ډېر زیات ناکاره ښکاري لکه په حرم کې د حرم احترام زیات دی نو هلته د نورو ځایونو په نسبت باندې فساد به زیاته ګناهي جومات او د بازار په نسبت باندې به لږ فرق خو حرام به په بازار کې ومي دروغ یوازې په جومات کې نه دی حرام په بازار کې هم حرام دی او په جومات کې هم حرام خو په جومات کې ورسره د جومات د تقدس د پامال کېدو د وجې نه دا حرمت لږونې سخت شو نور څه فرق دی او نفس حرمت خو هلته هم دی او دلته هم اوس د دې فساد یو څو شکلونه دي مثلا په عقیده کې فساد غلط خبرې مه کوه دروغ مه وایه د ډاروین نظریه دا د فساد نظریه ده دا مه وایه هر هغه خبرې چې د اسلامي عقیدې خلاف دي دا فساد دی منافقت فساد دی دورنګي فساد دی
فسق او فجور او نافرمانی فساد دے، سود کول فساد دے، اغلا کول فساد دے، بے ضایع بے موجبہ بے سببہ په ناحقه قتلونه فساد دے، پردی ځمکې او اختیارات او پردی مالونه قبضه کول فساد دے، غیبتونه او چغلۍ او مسلمانان په خپل منځ کې جنګول او د چا کورونه روانول فساد دے. نو دا مه کوه. اعمال صالحه نه کول دا هم فساد دی، منځ نه کول فساد دی، روژه نه نیول فساد دی، حج نه کول فساد دی، زکات نه ورکول فساد دی، حقدار ته حق نه ورکول دا فساد دی. نو دا مفاد پرستی کول، خودغرضی، پیسه ټک جوړېدل، د پیسې بنده جوړېدل، د مفاد او د غرض بنده جوړېدل دا فساد دی. غرض بنده مه جوړېږه، مفاد پرست مه جوړېږه، پیسه ټک مه جوړېږه، بخل شومتوب دا فسادونه. کافرانو سره د زړه مینه ساتل فساد دی. یهودیانو سره د زړه محبت مه ساته، عیسایانو سره او د هندوانو سره دوستی مه کوه، د زړه محبت سره مه ساته، مؤمنانو سره محبت ساته د زړه. لا تتخذوا بطانة من دونکم، ځان له کافران رازداران مه نیسه. د مسلمان په سر باندې د هغې سره سودا کې او د هغې سره دوستي کې، نو دا فسادونه دي. دشمن نه مرعوب شوی، د دشمن یره دلته خوری، دا فسادات. په تله کې نقصان کول فساد دی. شی د صحیح په ځای غلط خرڅول فساد دی. چینی پټول فساد دی، چې په ګودامونو کې د چینی پټ کړي دی، په خلکو باندې د چینی ګرانه کړي، دا فساد دی. جعلي او دروال نوټونه په مسلمانانو کې خورای لګیایي، نوټونه دي چاپ کړي دي او دروال نوټونه دي چاپ کړي دي، دا په خلکو کې خور، دا فساد دی. ګرانی په مسلمانانو باندې راولې مصنوعي، دا فساد دی. بجلی غلا کې او یا پټه او یا چلول کې، دا فساد. نو فسادات دا ټول فسادات. سوشلیزم صفت کې، د نیشنلزم صفت کې، د بيدینو خلکو مرسته او ملګرتیا کې، د ډاکوانو، د قاتلانو، د غونډګانو، د شرابیانو، د سودخورو صفتونه کې، نو دا ټول فسادات. دروغ و دوکې کې، خلکو سره دروغجنې وعدې کې بیا پوره کې، نه دا ټول فسادات دي. لا تفسدوا فی الارض، پس مکه کې فساد مه کوئ. قرآن بل ځای کې یو ورسره یو بل ټکی هم لګوي، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، پس مکه کې فساد مه کوئ پس د هغې نه چې الله تعالی په دې ځمکه کې اصلاح کړې ده. نو د دې دوه معنی دي، دا دواړه ښه د زړه په غوږونو اوره، ځکه چې دا ټولې خبرې ضروري بیا دې پکارېږي په ژوند کې. اوله خبره دا ده چې دې دنیا کې اصل اصلاح ده، یعنی د دې ځمکې او د انسان د فطرت او د مزاج سره مطابق شي، او د دې ځمکې سره مطابق نظام، هغه د اصلاح نظام. نو فساد رستو دی او اصلاح مخکې ده. الله تعالی چې پیغمبرانو سلسله شروع کړه د آدم علیه السلام نه، نو د نوح علیه السلام د ابتدایي زمانې پورې په دې ټوله ځمکه کې شرک نه و. دا ځمکه بالکل روغه وه، انسانان بالکل سم. عملی غلطۍ به کېدې، لکه قتل د قابیل ولګېده او حابیل قتل کړ، دا ګناهونه به کېده، خو شرک به نه کېده. دې ځمکه کې اجتماعي طور فساد، اکا دکا ګناهونه دا خو به کېږي. دا مدینه منوره کې هم دا غلاګانې به بعضې ټیم کې به کېدې، نه به څه کېده، دا سزاګانې چې میلاوېدې نو هسې. د اسلامي حکومت دا مطلب خو نه چې بالکل بغلا نه کېږي، نو څه ملائک خو به نه، انسانان نو غلطیا نه کېږي. خو دا ده چې نیکي به غالب وي او بدي به مغلوب وي. نو هغه زمانه کې خو ټول توحید او شرک نه و بالکل. رستو بیا انسانانو زرګونه کاله بعد بیا انسانانو شرک شروع کړ. نو دې نه دا معلومه شوه چې د دې ځمکې سره مطابق نظام،
د دې ځمکې سره موافق نظام، د دې د طبیعت او د نیچر سره مطابق نظام توحید دی. شرک ور سره مطابق نه دی. شرک د دې ځمکې سره سمون نه خوري، او چې شرک ور سره سمون خوري نو د شرکونو ډېرې نظامونه په دنیا کې راغلي دي، اوس اړه څوک پیژني هم نه. نظامونه لاړ ځمکې وخواړه. هغه د اسلام هغه نظام دی، هغه د اوسه پورې ژوندی دی. د دې اسلام خلاف څومره سازشونه په دنیا کې وشو، خو دا د دنیا نه ختمېږي. د آدم بابا نه راواله د اوسه پورې دا د دنیا نه چا ختم نه کړه، چا دادا یې نشي ختمولی، ځکه دا نظام د ځمکې سره برابر دی، دا د ځمکې سره مطابق دی. او د شرک د نظامونو بې شمېره شکلونه په دنیا کې راله او لاړه، راله او لاړه. ګندخړي د سیلاب دي، ځي او راځي، خو قرار ورته نه دی میلاو. اس عقیدې ته په دې دنیا کې داسې قرار نه دی میلاو څنګه قرار چې په دې دنیا کې اسلام او د توحید عقیدې ته میلاو. ځکه د توحید عقیده د دې ځمکې د دې مزاج سره برابر ده. زرګونه کاله پر ځمکه د توحید نظام چلېدلی دی او شرک نه و. شرک ورپسې زنګ دی، دا زنګ وروستو راغلی دی. که چېرته اولنی انسان مشرک وی نو تا به ویلی چې یاره د دې ځمکې سره اولنی نظام چې دی هغه د شرک دا ته پکې وروسته د ځانه لګیایي. وایي نه ته د ځانه لګیایي. اولنی انسان موحد و، د هغه بچي موحدین، او د زرګونو کاله پورې کم از کم د 1000 نه زیات کالونه په دې ځمکه باندې د توحید نظام چلېدلی دی. په دې کې اړو شرک و نه. لہذا چې څوک د شرک خبره کوي نو هغه د زنګ خبره کوي. یو زیاتی شی، یو خیره، یو زنګ او یو زائد شی راوړي او د دې په 60 پورې ورتپي. خیره زائد شی دی، اصل شی صفایي ده. دغه شان کې توحید اصل دی او شرک چې دی د دې مثال د خیره او د زنګ. دویمه خبره دا ذهن کې کېنوه چې دا اصلاح کړې چا ده؟ نو وایي اصلاح الله تعالی د پیغمبرانو په ذریعه کړې ده، د کتابونو په ذریعه کړې ده. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، په ځمکه کې فساد مه کوئ پس د هغې نه چې الله تعالی پکې اصلاح کړې ده. پیغمبران یې رالیږلي دي، کتابونه یې رالیږلي دي، نیکان صالحان بندګانو په دې باندې عمل کړی دی، خلکو د دې مطابق د دنیا دا نظام چلولی دی، په دې باندې عمل کړی دی. نو دغه ته د دې فساد نه رابند شه. دی خو وایي ته چې نیکي وکړې نو نهې په خپله راله. قرآن داسې وایي نه، ولا تفسدو، ته د فسادي د شیطان شاګرده وایي، ته د خپل لاسونه رابند که. نو د دې ځمکې نیچر او د دې ځمکې طبیعت او فطرت د نیکۍ دی. په دې ځمکه کې اولني نیکي ده، نو دا به دا نیکي په خپله رازرغونوي. خو ته ورانۍ مه کوه، ته پکې خباثت مه. د دې مثال دی لکه پاکې اوبه، لکه چینه. د چینې اوبه پاکې دي، ته پکې لتې مه وه، نه خړېږي، دا پاکې دي، پرېږده چې خلک یې وڅکي. خو دا چې خړېږي نو ته پکې لتې ووې، ته پکې روانۍ وکړې. ته د دې روانۍ نه رابند شه، دا اوبه بلکل اوس ورته ګوره دا د چینې اوبه دي، دا به پاکې. نو دا مطلب دلته یې زده کړه. او نور تفصیلات خو بیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ چې کله دې ته وویلی شي لا تفسدوا فی الارض، نو فساد څوک کوي؟ دا منافقان. دا منافقت لږ فساد دی. منافقت څه ته؟ هر چا ته پلار چې منافقت کوي نو بچي ته د منافقت سبق ښیي. چې پلار یې څه کوي نو بچی ته یې هغه زده کوي. نو چې ته منافقت کوې نو دا منافقت به ستا نه نور خلک هم زده کوي. او منافقت خو څه شی دی؟ خو بې همتي ده، یو قسم له انتهایی بزدلي ده. دومره سړی منافق چې څه یې په زړه کې یې په ښکاره نه وي، دا د زړه بیمار دی. د هر وخت په شک کي چې یاره هغه ځای کې څوک خبرې کوي، خدای خبر زما خبره کوي. سړي چې وسخی پټ کړی وایي چې نورو خلکو به نورې خبرې کولې، وایي ته به ورته وایي چې مړه څه سخی کوئ؟ وایي چې مونږ خو سخی نه دی ویلی. وایي نه تاسو خو څه وایئ او ما ته ګورئ. نو هغه غریبانان باندې څه نه خبر هم نه و، خو ده کې خو په خپله ورانی و. حاجي نو دا ورانی د ده وی د غل په بریتو کې خسنی، پخوا به په ګیره کې و، اوس خو غله ګیرې نه پرېږدي که نه. او به پخوا هر چا ګیرې پرېښودی نو خلکو به ځکه ویلې متلونه ټول داسې نه وي. وی د غل په بریتو کې چلي نو چې بیا غلا وکړي او سړی مړ کړي نو بریت وخرایي. تاسو لیدلی دی؟ یاد دی درته؟ زه چې حافظې کمزوري دي. نن نه 11-12 کاله مخکې سړي چې چل کړی و، پوه شي په خبره باندې، مشهور سړی دی،
نو بیا یې بریت وخرول نو پته ولګېده چې په دې بریتو کې خسنی و دا اوس چاته یاد هم نه زه به تا ته هر څه یادوم ولا تفسدوا في الارض واذا قيل لهم لا تفسدوا چې کله ویلې چې فساد مه کوئ په ځمکه کې قالو دی وایي انما نحن مصلحون بېشکه مونږ خو اصلاح کوونکي یو مونږ خو جي روغه راول دې روغه څه ته وایي دې باندې ځان پوهوه په دې یو ټکي قرآن ورته وی فساد مه کوه یعنې بېدیني مه کوه دی کوي بېدیني او دې بېدینۍ ته اصلاح وایي ولې ځکه دی د دین او د دنیا د تفریق قایل دی دی وی دین جدا شی دی او دنیا جدا شی دی نو وی دا زه چې څه کومه نو دا خو د دنیا لپاره کومه د مسلمانانو سره رابطه ځکه ساتم چې مسلمانانو نه هم فایده والم او د کافرو سره رابطه ځکه ساتم چې د هغوی نه هم فایده والم دا د دنیا لپاره دا څیزونه ضروري دي نو دی ځکه دی دې ته اصلاح وی وی چې کوم ځای کې مفاد دي هغې مفادو پسې ځه فایدې پسې لټوه رښتیا څه ته وایي او دروغ څه ته وایي دې سره کار مه ساته خو دې سره کار ساته چې ستا فایده پسې کې ده نو چې کوم شی تاله فایده درکوي نو دا ښه دی او چې کوم شی تاله په دنیا کې نقصان درکوي نو دا کار مه کوه دا یهودي فلسفه ده دا شیطانی فلسفه ده یهودیان څه دي خو د شیطان شاګردان دي نو دا شیطانی فلسفه ده چې دې سره کار مه ته صرف د حق دپاره دومره قرباني ورکړې ځان دې غرق کړه بچي دې غرق کړه په مخه سرونه د دیوالونو سره جنګې سر دې خپل ځان له په مخه مات کړه دې پرېږده دې حق څه دی باطل څه دی دا په قلاره پرېږده دې کار مه لره دې ته ګوره چې ستا فایده په څه کې ده روسیانو به هم دا وي سوشلیستو به هم دا وي چې رښتیا او دروغ دې ته نه وایي چې د حقیقت مطابق دا رښتیا یا چې د حقیقت نه خلاف دا دروغ نه نه وی رښتیا دې ته وایي چې د سړي پکې فایده او دروغ دې ته وایي چې د سړي پکې تاوان دا ته چې څه د رښتیا او دروغ وایي دغه د رښتیا او دروغ نه وایي دا اوس هم یهودي فلسفه ده چې رښتیا فایدې ته وایي او دروغ نقصان ته دغه ته نه وایي اول دې ته ګوره چې فایده ده که نقصان دی ټوله دنیا دا دروغ وایي د ټوله دنیا دا ټول سیستم پر دروغ دا دی روان دی د امریکایان دروغ وایي د یورپیان ټول دروغ وایي د هندوان دروغ وایي د یهودیان دروغ وایي ولې وایي ځکه هغوی پکې فایدې دي نو د منافق طریقه دا منافق انما نحن مصلحون مونږ خو دې سم کار کوو مونږ خو سم کار کوو بچو له ډوډۍ ګټو بچو له سیر وړه ګټو نو چې بچو له سیر وړه ګټې نو که هغه په دروغه ګټې هم ښه کار دی او که هغه په غلطه ګټې او که په رښتیا دې ته وایي دې سره کار نه لري چې حرام دي که حلال دي وایي انما نحن مصلحون چې ورته وایي د بېدینو خلکو سره رابطې مه ساته شیطانانو سره رابطې مه ساته هلته سجدو له مه ځه وایي نه انما نحن مصلحون دا خو د دې د شر نه ځان بچ کوو دا خو وایي که دا کار مو نه کړو نو بیا به مونږ راږدي بیا به خفه شي که نو اشاره مې کوله خو د جلال آباد ټیپرو ته وه خو لږه نری غونته کې وه ډېر خلک پرې پوه نه شو ولې د دې بېدینو خلکو سره کښېنې پاسې ته خو په دې بدې نه ښکارې په دې مجلس کې ته بدې نه ښکارې لکه د ګډرو په مجلس کې چې اوښ ګرځي نو ته پکې بدې نه ښکارې د شرابیانو د کبابیانو د بېدینو د بېلمازو د خبیثانو په مجلس کې ناست یم ته ته ځان بدې نه ښکاري دا ته خوا وشه وګوره دا کم قسم خلک ناست دي یاره جي دا ځکه کومه چې دا مونږ ته نقصان رسوي بیا انما نحن مصلحون دا اصلاح د دې دپاره کوو چې چېرته که نه مونږ ته څه تکلیف میلاو نه شي اصلاح میلاو اصلاح دې ته وایي ایس غل او ایس ډاکو خپل غلا او خپل ډاکې ته فساد نه وایي دا په دې منحصره ده چې فسادي به هغه څوک چې هغه وایي چې زه فسادي یم ولې غل ځان ته غل وایي ډاکو ځان ته ډاکو وایي منافق ځان ته منافق وایي نو که دا په دې منحصره وي چې هغه څوک به فسادي چې څوک ځان ته فسادي وایي نه بیا په دنیا کې اړو فسادي شته نه بیا خو بوش هم د ټولو نه غټ زبرګ دی بوش ځان ته زبرګ وایي که نه وایي بیا خو هغه زبرګ دی ځکه چې هغه ځان ته اړو فسادي وایي او ما خو په عراق حمله دې دپاره کړې وه چې هغې سره داسې وسلې وې چې دنیا یې تباه کوله
روسیان هم ځان ته هغې هم افغانستان او دا ټول ملکونه قبضه کړي وي. نه دا موږ ښه کار کوو. ما ته یاد دی افغانستان کې چې اول روسیان رالل نو وایي چې چا به تپوس کړ تاسو ولې دلته راغلی وې؟ دلته دوه ډلې وې، یو بلې قابو وجلي خو که موږ نه وی راغلي. نو ما ته یو متل را یاد شو، دوو چنچڼو یو بل سره جګړه کوله. دوه چنچڼې د یو بل سره په جګړه نو پیشو راله نو دواړه یې وخوړې. نو چا دې تپوس وکړو وی دا ولې؟ وی ښه ده چې زه رالم که نه یو بل یې تباه کړي او ده خو اصلاح وکړه. انما نحن مصلحون. وی ښه ده چې زه رالم جګړه مې ختمه کړه، که نه دي خو یو بل تباه کول. دواړه چنچڼې وخوړې. نو دا امریکایان او روسیان او هندوان دا داسې وی دا ښه ده چې مونږ یو، که نه دا خلک خو به یو بل تباه کړي. الا خبر شي انهم هم المفسدون، هم دي فسادیان دي. ځکه فسادي دي ته نه وایي چې ځان ته فسادي وایي، چې کار د فساد کوي نو فسادي، او چې کار د اصلاح کوي نو هغه صحیح مصلحي. دا په دې پورې منحصره نه ده څوک ځان ته فسادي وایي نو دا به مفسد. ولکن لا یشعرون، لیکن دی په دې هم نه پوهېږي چې فساد څه ته وایي او اصلاح څه ته وایي، شعور نه لري. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، چې کله دې ته وویلی شي چې ایمان راوړئ، کما آمن الناس، څنګه چې ایمان راوړه نورو خلکو، قالو دی وایي انؤمن، ولې مونږ ایمان راوړو، کما آمن السفهاء، څنګه چې ایمان راوړی دی ناپوهه خلکو، کمقلانو. الا خبر شي انهم هم المفسدون، هم دي هم السفهاء، هم دي بېوقوفه دي په خپله، ولکن لا يعلمون، لیکن دی نه پوهېږي. دی اصلاح صفاحت او علم، پوهه او ناپوه هم نه پېژني. نو چې کله لوښی صفا که فساد مه کوئ نو ایمان به راوړئ، فساد مه کوه او ایمان راوړه. داسې نه چې ایمان راوړه لکه مفسد یم ایمان راوړه، خو بس ایمان راوړه. نو چې ایمان راوړئ او دننه د لوښی څښایي، دماغ د څښا په څښایي، په هغې کې ګن پروت وي او ته پکې د ایمان هم ور واچوې، نو هغه ایمان به بیا څه شی به وي، نو هسې څه څښا بوی به تېخېږي، بیا څه ګن به وي. نو د هغې نه بیا د څه تمه ده؟ بیا دا ته چې څه کوې واقعي دا د دغسې ایمان کرشمي بیا. بئس ما یأمرکم به ایمانکم ان کنتم صادقین، ان کنتم مؤمنین. که ته ایماندار نو ستا د ایمان خو ډېرې ناکاره خبرې کوي. نو ناکاره خبرې ځکه کوي چې تا لوښی د مزغو پاک کړی نه دی او ایمان دې پکې ور اچولی. نو چې د پی لوښی دې کټوی دې پاکه کړې نه ده او پی دې پکې ور واچولی او ساعت پسې ګورې نو هغه پی بیا څښایي، بیا ماشومان هم نه خوري، بیا ته ماستم نه. ولې وی دا لوښی څښاو؟ نو لوښی ولا خلک پاکوي که نه؟ مخکې خلک لوښی پاکوي، چې لوښی پاک نه کړي نو هغه پی هم بیا څښا شي. نو دی لوښي پاک کړي نه دي د ایمان لپاره او ایمان یې پکې ور واچو. نه ایمان څه و؟ هسې ایمان و، هسې څه شی و. نو مخکې وی لا تفسدو، بیا وی ایمان راوړه. نو د دې آیت مطلب خو صفا دا دی چې داسې ایمان راوړی کما آمن الناسو، څنګه چې ایمان د نورو صحابو راوړی دی، یعنی مخلصانه ایمان، منافقانه ایمان نه. دې آیت تعلق د چا سره دی؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، چې کله وویلی شي دې خلکو ته، لهم څوک دي؟ دې منافقانو ته، چې آمنو ایمان راوړی، څنګه چې ایمان راوړو دې صحابو. او دا کما آمنه دا تشبیه په څه کې ده؟ نو دا تشبیه په اخلاص کې ده، چې داسې مخلصانه او د منافقت نه پاک او د دورنګۍ نه پاک ایمان راوړی څنګه چې صحابو راوړی دی. نو دې کې اوس خفا نه وه، خو خلکو باندې هسې مولیانو په توره ورځ سپینه رڼا ورځ یې په توره شپه کړې ده. دې کې اوس خفا نه وه، اصل خبره خو دا وه چې منافقانه ایمان پکار نه دی او مخلصانه ایمان راوړی. د دې وجه نه بعضې حضرات ویلی دي چې د دې معنا څه ده. نو تفسیر کبیر وایي چې آمنو ایمانا مقرونا بالاخلاص بعیدا عن النفاق، ایمانا مقرونا بالاخلاص بعیدا عن النفاق. داسې ایمان راوړی چې د اخلاص سره او د نفاق نه صحیح لري، منافقت مه کوئ. تفسیر کبیر دا معنا. تفسیر خازن وی د دې آمنو کما آمن الناس معنا دا اخلصو فی ایمانکم، پر خپل ایمان کې مخلصین شئ. او کما آمن الناس معنا څه ده؟ کم ناس نه مراد څوک دي؟ نو ابن جریر طبری وی الناس
هم بعض الناس لا جميعهم طول خلق نه یادی ځینې خلق یادی هغه ځینې خلق څوک دي نو کشاف والا وی ناس معهودون څه خاص خلق یادی كعبد الله بن سلام واصحابه لك عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه او داغه مرګري نو دا يهوديانو ته داسې وي کله د منافقانو نه مراد د يهوديانو منافقانی او یا معنا دا لك عبد الله لك ابو بکر صدیق او عمر فاروق او دا صحابه کرام ته داسې وای چې داسې په اخلاص ایمان راوړل لکه څنګه چې دا مخلصین صحابه دي منافقت مکوي نو دا صفه معنا شو او منافقانو خو به وی چې نه او د دې صفهاو نه مطلب دا غوي سو ان ابن جرير وی چې ابن عباس وی چې صفها يعنون اصحاب النبي صفها مطلب دې سو کلی صحابه وته وی دا صحابه نعوذ بالله دي سدي ناپوي او مطلب واضح دی نو الله تعالی او توي چې سفيهان او کمقلان صحابه نه دي کمقلان تاسو منافقان او توي ته خو ته په دې نه پويږي چې عقل ستوي او کمقلی ستوي او خيارتوب ستوي او بيوقفتوب ستوي وي ته په دې نه پوي منافق په دې نه پوي لکه منافق د دې سره کار نه دا غره پیسو سره کاری دا غرض بندي نه مطلب سره کاری غرض سره کاری نو دا خو د دې واضحه معنا ده لیکن خلقو د دې نه چیستان بیا جوړ کړی دی وای نه د دې مطلب دا دی چې آمنو کما آمن الناس ایمان به د اعلی معتبري چې څنګه ایمان د صحابه او د صحابه معیار حق دي نو ځکه داسې وایي نو خبره خو ټیکم دا او ټیک نم دا ستا مطلب څه دی ستا مطلب څه دی چې آمنو کما آمن الناس نو معیار د خلقو د پاره د ایمان د صحابه او ایمان دی که د پیغمبر علیه السلام ایمان دی د صحابه نه چې مطالبه شوی و چې ایمان راوړی نو سی به د ځان په شان راوړی که د پیغمبر په شان راوړی حاجی صحابه نه د کوم ایمان مطالبه و چې د ځان د ایمان په شان راوړی هغه لا صحابه شوی نو مطلب دا دی چې اصل معیار خو د محمد صلی الله علیه وسلم ایمان او د صحابه کرامو ایمان په هغه معیار باندې پوره دی معیاری دی یعنی په دغه معیار پوره دی خدا غوی لپاره معیار د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او طریقه وا ځکه په هغه معیار پوره دی چې معیار د محمد په معیار باندې پوره دی معیاری معنا څه ده په معیار پوره دی په دې دکان کې یو دا سیری او یو چینی چې تاله سیر وتلی نو ته دا چینیم سیر دی نو چینی سیر دی که په سیر پوره دی سیر خو هغه دی چې دکاندار سره پاتې شو تا ته سیر چینی راوړه نو تا خو ته چینی راوړه سیر خو د هغه سره پاتې شو نو معنا دا ده چې دا چینی پوره سیر دی خو دکاندار بیا دی خلکو له چې تلي نو په دې چینی ولا نه تلي په هغه سیر ولا تلي نو دا خو ساده خبره ده خو دومره ساده هم نه ده چې ته پرې نه پوهېږي دومره جوره خو نه ده که ستا د خبرې دا مطلب وي چې د صحابهو د اجماع نه خلاف کول ګناه ده نو ما دا خو زه منم دا څوک نه مني ته ما ته وښیه شیعهګان به نه مني نور خو هر څوک مني چې د صحابهو اجماع په کومه خبره وشي د هغې نه مخالفت به نه کوې که ستا دا مطلب وي چې د یو صحابي قول نو د هغې باندې مې تا ته مخکې پوره ګردان کړی او مزید ګردانونه ته نور نه کړو البته یو دوه عبارتونه مې دلته را نقل کړي دي نو هغه سې واوره یو روایت د ترمذي دی حضرت عبدالله ابن عمر نه چا تپوس کړی و چې په دې اشهر حج کې عمره کول څنګه دي د چا نه تپوس وکړو د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما نه چې په دې زمانه د حج کې چې د حج د میاشتې چې کوم دي ذوالقعده او ذوالحجه په دې کې د عمره څنګه ده شوال او ذوالقعده او ذوالحجه په دې کې عمره کول څنګه دي نو هغه سړي ورته ووایي چې ستا پلار به خلک منی کول وی عمر رضی الله تعالی عنہ به خلق د په دې میاشت کې د عمرې کولو نه به څه کول منی کول
نو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتوئی ارائیت ما خبر کا ان کان ابی قد نہا عنها کزما پلار د دین منع کړي او وصنعها رسول الله صلی الله علیه وسلم او پیغمبر علیہ السلام دا کار کړی عمره کړی په دې میاشتو د حج کې نو دارا توایا چې امر ابي يتبع ام امر رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا به زما د پلار خبره منل کی که د پیغمبر علیہ السلام دا خبره د حضرت عمر رضی الله عنه مبارک سوک کوي زوی زوی ده صحابی ده او حضرت عمر رضی الله عنه مرتبه او د حضرت عبدالله ابن عمر مرتبه یو ده که فرق پکشته ډیر لوی فرق دی پکې دومره فرق دی لکه د پلار او د زوی چې فرق دی صحابي دیم دی خو مرتبه کې د حضرت عمر رضی الله عنه امر خو نه دی حضرت عمر ته خو نه راشي په مرتبه کې صحابي توب باوجود خو بیا شوی څومره په طریقه دی پوهی وای چې زما پلار خو به منع کوله خو پیغمبر علیه السلام دا کار کړی اوس ته راته ووایه چې مسلماني دې ته وایي چې زما د پلار به منې که د پیغمبر به منې نوره په ساده ټکي دی پوهیږي دا بیله خبره ده چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ولې منې کول نو دا بیا وایه احادیثو کتابونه مطلب دا و چې دا خبره نه ده د بهر نه خلک راځي نو هغوی ته لږ ځای پرېږدئ چې تاسو هم دلته عمرې شروع کوئ او نور خلک هم شروع کړي نو دا بهر نه چې کوم خلک راځي د میقاتونو نه بهر نو هغوی ته لږ اساني پیدا کوي تاسو له خو نورې مقیم دي نو تاسو په دې زمانه کې حج ته راځئ او دا نور خلک پرېږدئ چې حج مو کړي او عمرې مو کړي او یا د دې نه علاوه نور وجوهات دي خو هغه د احادیثو په تشریح کې دلته خو زما هغه مقصود نه دی لیکن خبره حضرت عبدالله ابن عمر څنګه وکړه نو ولې د خپل پلار خبره نه مني پلار هم دی او حضرت عمر هم دی ولې قرآن حدیث ته پیش کوي وی پیغمبر علیہ السلام کړي دي نو د پلار به منم که د پیغمبر علیہ السلام به منم دا خبره عبدالله ابن عمر ولې کوي ترمذی کې یو دا دلیل بل دلیل دی د حجت الله البالغه جلد نمبر 1 348 صفحہ دا امام ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ فرمائی عن ابن عباس وعطاء ومجاہد ومالک ابن انس دا دی طولنا یو خبر نقل دا عبداللہ ابن عباس نا دا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا دا عطاء نا دا مجاہد نا دا امام مالک نا یو صحابی شو دا نور تابعین شو امام مالک هم تابعی دی خبر دار چې انهم كانوا يقولون دی بخپل شاگردانو ته داسې وی چې ما من احد اس یو تن داسې نه دی الا هو ماخوذ من كلامه ومردود عليه څوک چې کنه خداغه خبره اغسته کیږي او ما واپس هم ورويشته کیږي واپس کیږي هم هر څوک چې داغه خبره بس اغسته کیږي او سبا ومردود علیه او سبا دته واپس کیږي چې دا بیرته والا الا رسول الله صلی الله علیه وسلم سوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې داغه به اره خبره منل کیږي او واپس کیږي بنا باقی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه علاوه چې سوق دی نه داغه خبره باغسته کیږي هم کدا غستو او واپس کیږي به هم کدا واپس کېدو دای په خبره کې دواړه کې دي خو د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم خبره داسې ده چې دا باغسته کیږي او دا به څوک واپس کوي نه نو دا خبره دې زده کړه باقي د دې نه علاوه مزید تفصیلات مخکې ته زده کړي دي الا خبر شي انهم هم السفهاء سفاهت څه ته وایي سفاهت معنا خفة العقل عقل د سړي کمزورې دی پوهېږې په خبره باندې او رای کمزورې ده یا وای خفة الرأي لنقصان العقل امام راغب وای خفة الرأي لنقصان العقل رأي کمزور ده ځکه چې عقل کمزور دی عقل څه دی رأي سفيه او بالکل بر وزن فقيه او سفهاء بر وزن فقهاء این وزن یو دی اچتا تماوی جامع عالم او جامع دی دا عالم نو جامع عالم فقیه او جامع عالم فقهاء او جامع دا عالم نو سفیه او سفهاء
اینې وزن او دا ټول شی یو شان وزن ځکه وروسته قرآن وایي سیقول السفهاء من الناس حالانکې هغوی ځان ته فقها وي یهودیانو که یهودیانو ځان ته څه وي نو بس وزن یو و نور شی بدل وزن یو و نور شی څه بدل خجی ولکن لا یعلمون لیکن دی په دې بارے نه پوهېږي واذا لقوا الذین آمنوا چې کله مخامخ شي د ایماندارو سره قالو دی وای آمنا مونږ ایماندار یو واذا خلوا چې کله ځان لشي الی شیاطینهم د خپل سردارانو سره قالو دی وای انا معکم مونږ خو ستاسو ملګري یو انما نحن مستهزئون بېشکه مونږ خندا کوونکي یو په دې مسلمانانو مؤمنانو پورې نو دا د دې معامله ده د مؤمنانو سره چې مؤمنانو سره یو ځای شي وی آمنا منونکي واذا خلوا چې کله ځان لشي الی شیاطینهم نو شیطانان دې دلته معلوم کړه گویا کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم خو د قرآن نه مخکې نه وه که نه او په قرآن مجید کې چې اول ځل شیطان راغی نو دا د شیطان انسي دپاره راغی که د شیطان جني دپاره راغی انسانانو دپاره پته ولګېد او من الجنة والناس هلته ملته نه اخرنی هم د شیطان انسي دی اول ځل کې شیطان انسي او په آخر کې شیطان د شیطان جني ته خو هر څوک ډېر نران دي ځکه چې په لاس نه ورځي مخامخ نه ورځي نو هر څوک ته نران دي یاره وایي خدای دې مخې له راولي نو او چې څوک له مخې ورځي نو هغه ته څه نه وایي ویلی ورته نه شي نو هغه سره مفادات یې ورسره نو قرآن درته په اشارو کې دا وي چې ګورئ شیطانان د انسانانو هغه دي هغې سره ګورئ هسې نه چې دوستي شروع کړي د له مخې له درځي په مخه دلته د شیطانانو نه مراد د دې مشران كل عات متمرد من الجن والانس والدواب شیطان دا مې مخکې راته نقل کړی و اعوذ بالله هر یو سرکشه چې پیری او که انسانی او که زناوري نو دا څه دی شیطان دی شیطان نو واذا خلو چې کله دي ځان لشي هلته بیا رپورټ پیش کوي که نه خصوصي مجلس کې بیا ناست د اکابرینو ځان له مجلس نو هغې کې رپورټ پیش کوي کارکردګي اورئ واذا خلو الى شیاطینهم او چې کله د دې د خپلو شیطانانو مشرانو سره ځان لشي نورو خلکو نه قالو بیا هغې ته وایي انا معکم مونږ خو ستاسو سره یو نو د سره معنا دا نه در پورې نښتي یو په مخه کارونه خو لرې لرې بل ځای کې کوي وایي معکم معنا دا د ملګرتیا ده معیت دلته معیت هغه معیت جسمانی نه دی بلکې معیت عقیدتن دی معیت مصاحبت چې ورته وایي د ملګرتیا انا معکم مونږ ستاسو ملګري یو نو چې ملګري یې نو د هلته خو تا بل ورځ په هغه پلان کې ځای کې ناست وې هلکه ترجمې نه چې ته تللی وې هلته چې ناست وې نه مړه دا خو مې هسې د دې دپاره که ته چې څه وایي وایي ما چې څه وایي انا معکم مونږ تاسو سره ملګري یو انما نحن مستهزئون مونږ دې پورې خندا کوو دې سره چې هسې ورشي او ورته یې زه ستا ملګری یم ورته درس ته لږ کښېنې وایي دا مړه دا زموږ ملګری دی دا سادهګان خلک دی بد داسې هر چا ته ملګری وایي نور مطلب به خپل کوو الله یستهزئ بهم الله تعالی به دې له د دې خندا بدله ورکړي ویمدهم الله تعالی دې له مهلت ورکوي فی طغیانهم چې په خپله سرکشۍ کې یامهون سرګردانه به وي سرکشي څه ده او سرګرداني څه ده دا مختلف نظریات دي او مختلف افکار دي او د دنیا د فایدو د حاصلولو دپاره دا بې شمېره نظریات یې جوړ کړي دي سرګردانه دي پوه شي په خبره منافقت او دا چاپلوسی او دا دروغ او دا دوکې دا تمام دا نظریات دي دا پخوا به انفرادي کارونه اوس باقاعده دا د سوشل ساینس حصه ده دا د سوشل ساینس دا علم دی منافقت علم دی دوکه علم دی توت تخیجول علم دی دا سود کول او د خلکو مالونه هتیاول دا علم دی دې ته علم وایي دي فی طغیانهم یامهون دا فلسفیان سرګردانه ګرځي دا ببر تا دا خیال چې دا ګینې دا نه جي دا ډېر لوی فلسفي دي د دې په پوښ باندې په دې کتابونه لیکي په دې پوره ریسرچ کېږي تحقیقات کېږي دې دپاره کمیټۍ دي دې دپاره ادارې دي انسټیټیوټس دي ادارې دي
په دې باقاعده ریسرچ کیږي، په دې باندې کلاسونه اغوستې کیږي، په دې تیسیس لیکل کیږي، اسائنمنٹ په لیکل کیږي. شیطانت، منافقت، دروغ، دوکا، د خلکو په دماغو قبضه لګول، د خلکو په وسایلو قبضه لګول، د کمزورو ملکونو باندې قبضه لګول، د فوجونو د ورتلو د پاره باندې، د خلکو په ملکونو د قبضو د لګول د پاره باندې، په ګیسونو، په وسایلو باندې، په پټرولو باندې، په ډیزلو باندې، په تیلو باندې، په لارو باندې، په سمندرونو باندې، د دنیا په وسایلو باندې په دې قبضه لګول، په منافقت په دې باندې قبضه لګول، په طریقې د دوکې، په دې سيزونو باندې قبضه لګول، په طریقه د سازشونو. دا خو علم دی، دا علوم دي، دا سوشل ساينس دی، دا علوم دي، دې ته علوم وایي. دې کې خلک مهارت را پیدا کوي، دې کې خلک ډګریانې ویلي. فی طغیانهم یعمهون، چې په خپل سرکشۍ کې رواني او وړاندې. دا مطلب دی. اوس الله یستهزئ بهم، الله دې پورې خاندي. نو الله تعالی خو د خندان ډېر زیات بالا دی. نو د دې ډېرې معنی خلکو کړي دي چې الله تعالی ولا د خندا جزا ورکوي. دا ټوله ښه معنا. استهزاء، د استهزاء د بدل ته استهزاء وي. دا د عربی طریقه ده. تفسیر د قرآن چې په قرآن کې نو دی باندې وجزاء سیئة سیئة مثلها، د بدې بدله بدی ده نه جي، د بدې بدله خو انصاف. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. چا د باندې زیاته وکړو نو تاسو به زیاته وکړئ. نو ته چې پکې هغه زیاته ده، دې ته مشاکله وایي. څه وایي ورته؟ مشاکله. چې هغه چې کوم رد عمل دی، هغه رد عمل ته هغه عمل ویلی شي. د هغه عمل چې کوم نوم دی هغه رد عمل ته ویلی شي. دا مشاکله ده، دا د قرآن طریقه ده. عمرو بن کلثوم یو شاعر دی د جاهلیت د زمانې، وی الا لا یجهلن احد علینا، خبردار د مونږ سره ګورې د جهالت معامله ونه کې، مونږ سره ضد ونه کې. فنجهل فوق جهل الجاهلین، کنی نو زه به د جاهلانو جهل یې ورکم. دا د جهالت به سره وکم چې جاهلانو به کړی نه وي، د جهل نه به هم د پاسه جهل وکم، یعنی بدل به درکم، بدل بدل. نو د جهل هغه بدل ته څه وي؟ جهل. نو د استهزاء بدل ته الله تعالی به د استهزاء په بدل کې دی له سزا ورکوي. خو هغه سزا نه تعبیر په څه سره وکړو؟ په استهزاء. دی خو استهزاء کوله، نو الله تعالی ول استهزاء بدل، نه بدل ته استهزاء. نو دا صحیح جواب دی او دا باقی جوابونه ورپسې دي بیا. چې د دې معنا دا ده چې دنیا کې به پورې خلک خاندي. دنیا کې دا د دې لپاره خندا شوه یو قسم له چې منافقانو سره خو د مسلمانۍ سلوک کېږي که نه. منافقانو سره د نبي علیه السلام په مدینه منوره کې د منافقانو سره د اسلام سلوک کوو که عبدالله ابن ابی منځونه لراته دا ټولې قصې وي. بلکې نبی علیه السلام جنازه م وکړه. نو دی په دې باندې دوکه شو چې یاره په دنیا کې خو راته خلک مسلمانان وایي، نه په آخرت کې به هم که خیري مسلمانان یو. او هلته چې لاړ شي نو هلته به ورته وایي چې وامتازوا اليوم ایها المجرمون. اب رواني که نه، مؤمنان او منافقان به یو ځای رواني، ناڅاپه به په دې باندې تیاره شي. نو دی به ورته آواز وکړي ذرونا نقتبس من نورکم، پرېږدئ رڼا راله راکړئ، یعنې خپلې رڼا نه موږ هم لږه رڼا راکړئ. نو قیل ارجعوا وراءکم، دې ته به ویلی شي واپس لاړ شئ، فالتمسوا نورا، نو هلته نه ځان له نور راوړئ، هلته رڼا ده هلته. نو دوی به دا خیال کړي چې هلته به څه بیټریانې خرڅېږي چېرته. نو دوی به شاته وګوري. نو فضرب بینهم بسور له باب، دلته به دیوال ولي. نو دوی به په جهنم کې پاتې شي او دوی خوا به جنت شي. نو مؤمنان به ورپورې خاندي. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. نن به مؤمنان په کافرانو پورې خاندي. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، قیامت په ورځ به مؤمنان په کافرانو پورې خندا کوي. خیر دی د دنیا د خندا د ورځې د دي دی به مسلمان پورې خاندي. وي ګوره دا مسلمان څنګه یو بل پرې ګریوان کې لاس ورکړي دي، څنګه یو بل وجني، څنګه په یو بل د کفر فتوی لګئی.
څنګه یو بل بې عزته کوي، څنګه زمونږ مزدوري کوي او یو بل خپل رونه وژني. نو دا نن په موږ پورې خاندي، نظریات را لدې جوړوي او موږ ورته داسې دم کړي ماران از بیمان لکه بیم چې غږی کنه دا پاړو چې بیم غږی دا مارو ته څنګه رسې سره خو دی. نو زما د مسلمان نوجوان د دې نظریاتو ته څنګه رسې غوږی خو دی، قرآن ته غوږ نږدي او دغه د نظریاتو ته غوږی خو دی او دا څه ورته دا دړی سره لقی یاره وې زبردست علم مې راوړ د یورپ نه هغه به مونږ پورې خندا کوي. وی دی له مونږ څه نظریه دا یهودیان که تاسو پروتوکولز کتلی دي چا کتلی دی پروتوکول یهودي پروتوکولز ترجمه هم شته که نه په اردو کې. نو دا چې ګورې نو هغه نظریات جوړی دله او بیا تا په هغه نظریاتو اخته کې و شیخو دروغجني نو بل ور د پسې بیا بله خبره راولي وی دا دومره ساده وی ته دا چل کې او دی ځان یې پټ کړی خفیه لاشي که پوه شي په خبره. په دې مغربي جمهوریت خلک اخته کړي دي، اوس هغه یهودیان و د دې جمهوریت خلاف ورو خبرې شروع کړي. ولې؟ ځکه چې هغې ته پته ده چې یهودي سیستم دجالي سیستم را روان دی په دنیا باندې د قبضې د لګولو، خو هغه خو به په جمهوري طریقه نه راځي. نو اوس وایي جمهوریت ښه شی نه دی چې درته یې وي ایمان پرې راوړه و درته وایي دا ښه شی نه دی، ما راته پخوا هم نه دی ښه اوس هم درته وایم نه دی ښه. نو چې هغه چا ورته د اوسه پورې ویې ښه دی هغې ته اوس دا هغه ځای نه وایي دا ښه نه دی. اوس د ملوکیت صفتونه کوي، تاسو به حیران شئ. اوس یهودیان د ملوکیت صفت کوي، خو ته خو د دې دنیا د حالاتو نه ځان نه خبرې که نه، ته خو چېرته کې ناست یې بس چېرته وایې زمل پرېږده او چې څوک د دنیا د حالاتو نه دې خبرې نو ته ورته وایې دا ښه نه دی دا بد کوي وایه. نو دې باندې ځان پوه کړه چې یهودیانو اوس د جمهوریت خلاف خبرې شروع کړي دي او د جمهوریت په ځای باندې د ملوکیت صفت کوي. په ملوکیت ښه دی. ولې؟ ځکه دجال چې راځي نو دجال له به څوک ووټ خو نه ورکوي او دی وایي زما په جمهوریت باندې ایمان دی، نو هغه د پورې اوس خندا کوي. نو تا ته ما ایمان پې مه راوړه خوار شویه. اوس هغه یهودي چې تا ته یې کوم شی ښودلی اوس به تا ته وایي چې مړه ته خو د قمقلې ته وګوره په جمهوریت کې خو دا د غلطیانې وي او چې مولانا مودودي درته وایي چې پکې دي نو تا وایي دی پې نه پوهېږي. په خبره پوهېږي که نه پوهېږي؟ نو دا د دې منافقه نو دا نظریات جوړوي نو اول دی په بده واړی نو چې ته په بده واړی بیا راته وایي بیخ دې وځه وایي دا کار د سړیتوب و دا تا کاو نو د پورې خندا نو بیا دې بل طرف ته به بله بده اړی نو مخکې هم به بده اړولی و دې په دې بل طرف ته به بده اړی او چې اسلام درته سمه لاره ښوده نو هغه دې نه زده کوله نو د پورې خاندله مؤمنانو پورې خندا نو پکې په منځ کې بیا په ټولو پورې خندا کوي. لیکن د مؤمنانو دپاره د خندا یو وخت را روان دی. نو دا مطلب یا دا چې کله به کافرانو ته به مؤمنان ته به وایي په جنت کې چې ان افیضو علینا من الماء لږې اوبه راله راکړئ دا نو دا د جنت د قیامت دا ټول نښې چې څه شی دي نو دلته بیا دا ټول د دې سره ټوله معامله د خندا ده. الله یستهزئ بهم الله تعالی به دې پورې خندا وکړي یعنی الله تعالی وله به دې له څه وکړي د جزا د دې خندا بدل به وله ورکړي. د دې مې درته څو مثالونه ووي. جزاء سیئة سیئة فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم نسوا الله فنسیهم نو ولې د الله نه یریږي څه كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى نو دا مشاکله ده. الا لا يجهلن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين دا مشاکله ده. ويمدهم والله تعالی دی وګدی یعنی مهلت ولا ورکی. وګوره دا مهلت ورکول دا استهزاء ده استدراج دی ته وایي. کله کله یو سړی ګناه کوي او دغه ګناه د کولو نه بعد د حالت په دنیا کې ښه کېږي داسې به ډېر خلک ته ویني چې دنیا کې ګناهونه هم کوي او د دې ګناهونو په نتیجه کې د هغه بظاهر ژوند چې دی نو هغه د خوشحالۍ په مزو کې ښه اضافه کېږي. نو قرآن وایي چې د ده دا خیال دی چې انما نملي لهم خیر لانفسهم چې دا موږ چې دله مهلت ورکوو او دی نیسو نن دا د ده لپاره ښه ده نه انما نملي لهم لیزدادوا اسما دا مهلت وله موږ د دې دپاره ورکوو چې دی ښه ډېر ګناهونه وکړي. نو که په اول ګناه باندې راونیولی شي نو دونه سزا به یې نه وي
خو چې شپېته غلطۍ او شپېته مقدمې پې شروع شي او 100 مقدمې پې شروع شي او بیا راونیولی شي نو بیا سزا څومره وي نو انما نملي لهم ليزدادوا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون مونږ دې جهنم ته په طریقه ورنږدې کوو کله کله د حکومت ته ښه پته چې دا پلان کې سړی دا کار کوي ولې ستا څه خیال دی دا ړندو نظام دی اسلام دپاره نه دی نور داسې د ړندو دی خپل مفادات دي پکې ځکه هغه بعضې کارونه نه کوي مفاد پرست دي ورنه داسې ړانده خو نه دی ته څه د ړندو بچی ده نو یو سړی یو عمل کوي او دا خیال چې ما ته څوک څه نه وایي منځ کې په ده پسې ډایري روان دی نو بل ور دی چې هغه مطلب پکې چې څوک ورته څه نه وایي د هغه پکې څه مطلب وي چې هغه مطلب وشي جلال آباد ټیپرو په اشارو پوهېږي چې هغه مطلب یې وشي نو بیا دی راونیسي وایي راشه دلته وایي څه چل دی ما څه وایي دا نو کله یې ورسره کیسټ ورسره وي دی وایي لکه دا کیسټ کوم ځای کله ورسره ټیپ وي او دا ورته شروع کوي دا څوک دی تاسو به خبره پوه شئ نو دی بیا عقر یعنی بیا چینګ اسمان یې خولې ته نیولی چې دا څنګه چلو شو نو ولې تا ته پته نه وه ته د اندیر نګري کې اوسېږې نو الله تعالی دا سم کوي سنستدرجهم دا خو دې چلونه زده کړي که نو سنستدرجهم کله کله الله تعالی ولا صبر کوي استدراج مطلب دا دی چې الله تعالی یې داسې په درجه مخکې بوزي لکه ستا کور په دویم چت دی د مثال په طور باندې دویم چت کې ستا کور دی او شپه ده او دروازه دې فرض کړه کلاو پرې ایښولی ده یو غل را روان دی او ته ورته ښه ایښې او ځان دې غلی کړی دا سړی په دې لار باندې چې تېرېږي په دې پړوۍ راوخېږي نو یوه پړوۍ دوه پړوۍ درې پړوۍ اخر دې دروازې ته راشي دا دروازه هم را کولاو کړي بیا چې راشي نو به دلته یو شیله ګوتې وروړي نو ته په دغه وخت اول ورته غږ نه کوې ولې که ته وایې چې یاره په دې پړوۍ راخېږي او زه ورته غږ وکړم نو دی به وایي چې ما وایي چې ګینې دا زمونږ د کور پړوۍ ده بیا به څه کوي بیا ونه نیولی کېږي چې دروازه کولاوي ته به وایې چې یاره څه خبره مې خوب اغستی وم پردي کور دروازه مې کولاو کړه نو بیا دا څیزونه چې به بډه کېده یو سړی وایي مولۍ پټولې څه یې پټولې چې مولۍ یې پټولې نو یوه یې پټه کړه بله بیا ته بوجۍ ډکوله نو هغه سړی پرې راغی هغه د کلي د مولو هغه مالک ورته وایي دا څه کوې وایي دا خو سیلۍ وه وایي ما چې به دا یوه مولۍ راونیوله وایي وړمه دې سیلۍ وایي ما یې چې نو دا سیلۍ مولۍ به راپسې راوخته پوه شو په خبره نو بیا چې دا بله وم دا راپسې په دې بوجۍ کې چا اچولې وایي یاره خدای ګوره دې نه خو خبر نه یم نو چې کاته نه په دې بډو یم یو دوه مولۍ وي نو وایي دا په دې بډو هله وایي دا چا را په بډه کړې هلکه تا ته به څوک څه شی په بډه کوي او ته به ترې خبر نه دا خو خطرناکه خبره ده دا ډېره خطرناکه خبره نو مطلب یې دا دی چې بانې نو دا بانې کوي که نه کوي نو ته دا بانې وله ختمې نو ده دا خیال دی چې ګینې زه څوک مې نیني مولۍ راوباسي وایي ګینې څوک مې ني نه یینې دی خو بانې دی ختموي صبر وکړه نو دا ویمدهم فی طغیانهم یعمهون او الله تعالی ویمدهم یعنی ویملی لهم بل ځای کې قرآن وایي واملی لهم ان کیدی متین ویمدهم او الله تعالی دې له مهلت ورکوي فی طغیانهم پر خپله سرکشۍ کې طغیان پېژنې که نه د حد نه زیاتی کوي کومه ځای کې چې دته د فلسفې د جوړولو حق نه دی دی هلته هم فلسفې جوړوي چې کوم شی کې ته ستا اختیار دی نه په خپلو حدودو کې اوسېږه که نه په خپلو حدودو کې اوسېږه که نه په د یورپ کې د څوک د چا په کار کې کار لري که نه نو هغه ورته وایي په خپلو حدودو کې اوسېږه وایي په خپل لیمټ کې اوسېږه د ما زړه دې څه کار دی که ته وایې ته خو دا ښه نه کوې نو هغه وایي دا زما ذاتي کار دی ته په خپل حد کې اوسېږه وایي اټ از مای اون بزنس زما خپله ذاتي معامله ده ستا پکې څه کار دی نو دلته خو ته په دې پوهېږې چې بل ته وایې چې اټ از مای اون بزنس زما خپل ذاتي معامله ده ستا پکې څه کار دی او دلته بیا لګې فلسفې په هغه ځای کې هم جوړی چې په کوم ځای کې د عقل کار نه کوي نو د خپل کار سره کار لره که نه په هغه ځای کې ولې فلسفې جوړی چې په کوم ځای کې ستا عقل کار نه کوي دا مطلب دی او عمهن ړندوالي ته وایي العمي فی العین والعمه فی القلب او عمها معنا اذا حار متحیر شي نو یعمهون دی متحیر دی حیران دی سرگردان دی که نه ته د دې د فلسفې ګوره
اولئک دا کسان چې دي الذین دا اغدی اشتروا الضلاله بالهدى چې دي واغست گمراهی په مقابله د هدایت کې فما ربحت تجارتهم نګټ ونکړه د دې سودا وما كانوا مهتدين او دین ولار مندون کې ګټیتا اشتروا معنا دام دا چې وای غستا گمراهی واغستا او اشتروا دام معنا دا چې دوه شیزونه پراته دي ته پکې یو راواله نو دې ته اشتراوي انتخاب نو هدایت او گمراهی دواړه پراته دي پکې د گمراهه انتخاب وکړو او دا معنا هم د چې دې سره یو شی وو هغه سو صلاحیت هغه فطرت سلیمه هغه ورک او گمراهی په واغسته دا دواړه معنی ټیک دي اشتروا الضلاله بالهدى گمراهی واغسته په مقابل په بدل د هدایت کې نو هدایت سره کوم ځای وای فطری هدایت کنه کل مولود یولد علی فطرت الاسلام کنه هر بچی چې پیدا کیږي فطرتن د مسلمانی نو دغه فطری مسلمانی ورکړه گمراهی واغسته او دا معنی هم ټیک د چې یو ځای کې گمراهی او هدایت دواړه پراته او د پکې سره غوړه کو گمراهی غوړه کړه او هدایت پرې خو فما ربحت تجارتهم نو د تجارت ګټه ونکړه ګټه تجارت کوي ګټه سړی کوي یا لکه ګټه څه کوي هو خلق کله کله مجازن نسبت تجارت ته کوي کنه و یاره زمکه ګټه وکړه یاره کپڑے ښه ګټه وکړه یاره هغه پلان کې موسم کې غالوګانو ښه ګټه وکړه نو الو ته ګوره او ګټه ته ګوره الو ګټه کوي که الو ګټه کوي ګټه څوک کوي الو نه کوي هغه صاحب الوی کوي څوک کوي هغه صاحب او خاوند الو ګټه کوي نو دغه یې الو ګټه وکړه یاره په دې الو کې زبردست پیسې ده په ټماټر کې زبردست پیسې ده په ټماټر کې پیسې کم نو ګټه سړی کوي خو مجازن نسبت چاته کیږي نو فما ربحت تجارتهم ګټه ونکړه د دې تجارت نو یا لکه داسې ګناه شوه چې سړی کله کله په سودا کې ګټه ونه کړي نو دا د هغه لپاره پیغور دی ها چې څوک ګټه ونه کړي دا دکانداران چې دکانونه وکړي دا کاروباریان چې کاروبار کوي او ګټه ونه کړي ته به ورله پیغور ورکړې نو قرآن له ولې پیغور ورکړو که په خبره نه پوهېږې قرآن له څه ورکړو ویې ګوره ګټه یې ونه کړه نو ته به وایې چې یاره ګټه خو کله بس کله ونه شي نو تجارت کله سړی وکړي خو ګټه څه ونه کړي نو قرآن ولا په دې وجه پیغور ورنکړه چې ګټه یې ونه کړه نو قرآن ولا پیغور ورکوي ګټه خو کله کېږي کله نه کېږي تجارت وایي دی چې کله به ګټه کله وکړي تاواني خو چې هغه سړی ګټه ونه کړي چې سره د ګټې په چلم نه پوهېږي او هغه اصل سرمایه هم ورډوبه کړي او دا لالا ماله سوداګر دی ها په پښتو کې وایي که نه وایي لالا مې سوداګر دی او ته شوړي ته شراوړي نو دغه سوداګر ته خلک وایي دا ته څنګه سوداګر یې په 10 روپۍ الی او په 15 خرڅې او د پیاز په موسم کې ټماټر الی او د ټماټر په موسم کې پیاز الی نو ګټه خو سړی کوي او تاوان هم کوي خو مخکې خو د ګټې او د تاوان چل پو زده کړي که نه کوم شی چې د تاوان دی نو خلک نالي د ګټې څه اصول هم سړی دې ته هم ګوري مارکیټ ته هم ګوري سرمایې ته هم ګوري دې ته هم ګوري نو ته خو د سره په دې ډه پوهېږه ته خو چې الې نو تاواني الې تاواني دا بعضې خلک یو سړي تاواني نوم کي نو ته هغه شی الې چې کوم شی ردي دی چې کوم شی د ډیران ته اچولی دی ته ورځې هغه الې نو ته په دې نه یې ګناهګار چې ګټه ونه شوه کله ګټه ونه شي خو ته په دې ګناهګار یې چې په دې خو پوهېدل پکار دی چې ګټور شی اخیسته پکار وي سړی چې تجارت کوي نو هغه شی الې چې په کوم شي کې ګټه کوم شی هم نفعمن وي فایدهمند دی نو تا د اولې ورځې نه هغه شی واخیسته چې کوم شی خلکو ډیرانونو ته اچو ته په کوڅو کې ګرځېدې او خلکو د کورونو نه منګکان وړه او بار ته یې اچول تا ویې زه به دا د نه دا په پیسو علم نو تا هم په پیسو شی نه واخیستو نو دا د نه بیا څوک الي تا چې په اتانې منګکوری واخیستو نو دا د نه بیا څوک په څلوره نه الي نو هغه شی اله چې کم از کم په هغه قیمت خو بیا خرڅ شي چې په کوم قیمت باندې تا اخیستی دی نو قرآن په دې باندې نه دی ګرم کړي او په دې باندې نه ملامته کوي په دې ولا پیغور نه ورکوي چې تاوان ولې وشو په دې ولا پیغور ورکوي چې تا کار د تاوان کاو تا هغه گمراهي وه یو طرف ته او بل طرف ته هدایت نو تا هدایت ولې نه اخیستو تا سم شی ولې نه اخیستو یو طرف ته پاک او صاف او مزېدار شی پروت نو تا هغه وانه اخیستو چې کوم کې چینجي شوي وو چې کوم سخاو چې کوم ګن و تا هغه ګن اخیستو نو چې ګن دې اخیستو نو ته خو لیونی وې بل څه خو لیونی نه ستا نه ګن والي یا دا چې ته به ورسره دوکه کوې نو الله تعالی سره خو دوکه نه کېږي نو ته د تجارت په اصولو نه پوهېدې
تا به مخکې اصول زده کړي وې طریقه به دې زده کړي وې نو ستا طریقه غلطه وه نو قرآن درته طریقه ښوده چې باقي شی اله جی دنیا فانی ده او آخرت باقی ده نو په دنیا کې چې دوه څیزونه یو میخه وي چې هغه بالکل سای په خوله کې نیولی نو ته د پیغو دپاره میخه هلې نو هغه بالې که هغه بالکل جوټ او سمندر بالې په پښتو کې وایي چې نه پوهېږې نو ځوان هله داسې وایي که نه وایي زه ګوره په دې څیزونه دوکان کاروبار په دې څیزونه زه په یو ټکي نه پوهېږم ځکه خو یې کوم پوهېږې په خبره باندې ما لم اکثر دا خلک دوکې راکړي نو چې نه پوهېږې نو ویساله ځوان هله نو ته چې نه پوهېږې نو ته به څه هلې هغه میخه بالې چې بالکل ساده دی یو ساعت پس توکي بالې که نه هغه جوټه بالې که مړه شو نو هغه هم کله مري خو ته خو به څه هلې نو دا نو د دې هدایت داسې مثال دی چې دنیا باقی ده فانی ده او آخرت څه دی باقی دی نو فانی شی به هلې چې بالکل دا دی اوس ساعت پس ساعت توکي او که باقی شی به هلې چې ټول عمر دپاره دی دی وایي یاره جي خبره خو دې وکړه خو دې بل طرف ته هم پکې ووایه که نه دنیا نغده ده او آخرت څه دی زه چې د دې جواب به اوس تاسو راکوئ نو نغده ښه ده که نسیه وایي نه نقد او نه تیره ادهار نه نقد ښې دي او دیارلس نسیه نو دنیا څه ده نقده ده او آخرت څه دی نسیه دی نو زه چې زه دا جواب به راله تاسو راکوئ سبا به راله راکړئ دا جواب زه به دا جواب په تاسو شو ډېر جوابونه ما کړي دي دا جواب په تاسو شو واخر دعوانا الحمدلله